دا سورۃ کهف په ترتیب جمعي باندې اتلسم سورۃ ده او په ترتیب نزولی سماوي باندې دا 9 سورۃ ده. د سورۃ غاشیه نه دا سورۃ رست نازل شوه ده. د دې سورۃ ربط د دې مخکې سورۃ سره ده. د دې سورۃ ربط د مخکې سورۃ سره ده چې د مخکینی سورۃ په فاتحه کې تسبیح او د دې سورۃ په فاتحه کې حمد ده او هما اخوان. دارنګي داغي سورۃ په فاتحه کې ذکر ده، داغي سورۃ په خاتمه کې ذکر ده حمد او قل الحمد لله الذي، او د دې سورۃ په فاتحه کې ذکر ده حمد ده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نو په دواړو کې الله پاک ذکر د حمد کوي. د دې سورۃ موضوع ده الاقسام الاربعه للانسان. څلور اقسام د انسانانو الله پاک په دې سورۃ کې ذکر کوي. ادنا فی الدین یو، ادنا فی الدنیا د دوا، اعلا فی الدین د درې، او اعلا فی الدنیا د څلور قسم انسانان الله پاک ذکر کوي. ادنا فی الدین لك اصحاب الكهف بالنسبه الى موسی علیه السلام. ځکه دا اولیاء او موسی علیه السلام پیغمبرو، نو د اولیاء مرتبه د پیغمبر نه ټیټه، نو ادنا فی الدین. او ادنا فی الدنیا لك صاحب الجنتین، د دې دوه باغونو ولا دا د ذوالقرنین نه په دنیا کې کم و. اعلا فی الدین لك موسی علیه السلام او اعلا فی الدنیا لك ذوالقرنین. دا څلور قسم انسانان د دوی واقعي الله پاک په دې صورت کې ذکر کوي. د دې صورت حروف 6370 دي او کلمات 1579 1500 او 79 څه ته نه ايوه. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، حمد کامل هغه الله لره انزل على عبده الكتاب چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. اما څلور معناګانې پکې کوي. کالف لام جنسی کوي، جنس حمد خاص دي تر الله پاک پورې. کالف لام استغراقی کوي، نو ټول افراد د حمد خاص دي تر الله پاک پورې. کالف لام عهدی کوي، نو کامل حمد خاص دي تر الله پاک پورې. کالف لام عهد ذهنی کوي، نو یو فرد غیر معین د حمد خاص دي تر الله پاک پورې. الذي انزل على عبده، د عبدنا محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده هغه الله پاک چې نازل کړی دی په خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې الکتاب کتاب. نو د عبدنا یوازې محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده او د الکتاب نه قرآن مراد ده. الکتاب دا مفعول به غیر صریحی ده د پاره د انزل، او علی عبده دا مفعول به غیر صریحی ده د پاره د انزل. دا مفعول صریحی رسته کړو، د مفعول به غیر صریحی نه دا سی ونه ویل چې انزل الكتاب على عبده. وجدادا ليتصل به قوله تعالى ولم يجعل له عوجا. دا ولم يجعل له عوجا تعلق د کتاب سره ده، د دې مفعول به صریحی سره ده. لدی وجنه دای ورته شاته کړو چې د دې ورسته جمله تعلق ور سره ده. نو یو تقدیر پکې دا شو چې د عبدنا محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده، او د الکتاب نه څه مراد ده؟ قرآن. اوس کته اعتراض وکړي چې الکتاب نه قرآن مراد شو، نو دا سورۃ 9 نمبر سورۃ ده او په ترتیب جمعي کې 13 نمبر ده. نو په دې ټیم کې ټول قرآن نو نازل، نو څنګه الله په ټول قرآن په خپل کتاب په خپل بنده باندې درته ذکر کړو چې الله په خپل بنده ټول کتاب نازل کړی دی. د دې آیات په وخت کې ټول قرآن نو نازل کنه. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې په دې کې تغلیب د موجود دی په مترقب، موجود ته غلبه ورکړی شو په مترقب. نو دا شي شو لکه ټول چې نازل شوی. التغلیب باب واسع.
او یا داسې ورته ووایا چې الکتاب نه مراد ټول قرآن نه دی، بلکې د الکتاب نه مراد همدغه اتلس سورته دي، ولس سورته چې د دې نه مخکې نازل شوي دي، ځکه کتاب جنس دی، په قلیل او په کثیر دواړو اطلاق کېږي. نو الله هغه ذات دی چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب، نو تر دې ټیمه پورې چې کوم کتاب نازل شوی دی دغه ترې نه مراد دی، نو ټول کتاب نه دی مراد. ولم یجعل له، او نه دی ګرځولی الله پاک د دې کتاب دپاره عوجا کوږوالی، نو د دې کتاب دپاره عوج او کوږوالی نشته. عوج څه معنی؟ المیل عن الاستقامت، پښتو کې موږ ورته کوږوالی وایو. نو الله پاک د دې کتاب دپاره کوږوالی نه دی پیدا کړی. قیما، ولم یجعل له عوجا، نه دی ګرځولی الله پاک د دې کتاب دپاره کوږوالی، یعنی المیل عن الاستقامت. په دې کتاب کې داسې څه نشته چې په هغې باندې د څوک اعتراض وکړي، تناقض یا د فصاحت او د بلاغت نه کموالی، یا بل داسې اعتراض چې هغه قابل د اعتراض وي، داسې یو شی چې قابل د پاره د اعتراض وي. قیما، قیما کې یو څو احتمال دي. یو احتمال دا دی چې دا مفعول به د پاره د فعل مقدره کا جعله قیما، ګرځولې د الله پاک دا کتاب قیما یعنی مستقیما، لا افراط فيه ولا تفریط. دا مستقیم کتاب دی، افراط او تفریط پکې نشته. داسې افراط پکې نشته لکه د یهودو په دین کې چې، او دومره تفریط هم پکې نشته لکه د نصاراو په دین کې چې. نو مفعول به د پاره د فعل مقدره، او د قیما معنا مې درته وکړه مستقیما، لا افراط فيه ولا تفریط. دویم احتمال پکې دا دی چې دا قیما حال کا د کتاب نه، ولم انزل على عبده الكتاب، الله نازل کړي په خپل بنده باندې کتاب، حال دا چې دا کتاب قیما یعنی مستقیما، دا مستقیم کتاب د افراط او تفریط پکې نشته. لیکن په دې ترکیب به اعتراض واردېږي چې یلزم العطف قبل تمام السله، دا ولم یجعل له عوجا دا عطف دی، او د کتاب ذوالحال دی، قیما ترینه حال دی، ذوالحال سره د خپل حال نه دا سله ده الذی ده انزل على عبده الكتاب قیما، کنه دا ټوله په سله کې داخله جمله ده، نو لا سله نه ده تمامه او معطوف دی راوړو، ځکه حال په منزله د جز د سلې نه. نو په دې دا اعتراض دی چې دا قیما که د الکتاب نه حال شي، نو عطف قبل تمام السله راځي، او عطف قبل تمام السله دا ناجایزه ده، ځکه حال په منزله د جز د سلې نه وي. نو تاسو د دې اعتراض نه جواب هم کولی شئ چې ولم یجعل له عوجا دا تتمه د سلې ده، ځکه دا به عطف بیاني، او یا په ولم یجعل له عوجا کې به مو د حال دپاره کو، هغه هم واو حالیه ده، نو دا به دویم حال شي. نازل کړي په خپل بنده باندې کتاب، او حال دا چې نه دی ګرځولی ورته کوږوالی، او حال دا چې دا مستقیم کتاب دی، نو دو حاله به شي. به هر تقدیر دا دویم کتاب، دا دویم ترکیب. خو د قیما یوه معنا ما درته ذکر کړه چې مستقیما لا افراط فيه ولا تفریط، دویمه معنا درته ذکر کوم. قیما یعنی شاهدا على سائر الكتب السماویه، دا داسې کتاب دی چې شاهد دی په صحت د نورو کتب سماویو، څومره آسماني کتابونه چې دي د هغوی په صحت دا شاهد دی. دریمه معنا د قیما معنا ده عدم د اعوجاج. نو مخکې الله پاک فرمایلی ولم یجعل له عوجا، نه دی ګرځولی الله د دې کتاب دپاره کوږوالی، نو د لم یجعل له عوجا بیان الله پاک تاکید کوي. نو قیما یعنی کوږوالی پکې نشته، نو د هغې دپاره تاکید عدم د اعوجاج. او بله معنی دا ده چې قیما دا ولاړ دی او ضامن دی بمصالح العباد، قیما یعنی متکفلا، دا ضامن دی د مصالح د بندگانو، د انسانانو د مصالح د پاره دا کتاب ضامن دی. لینذر دا متعلق د انزل پورې دی، او لام د تعلیل د پاره دی. دا کتاب ولی نازل کړی دی؟ علت دا دی چې لینذر بأسا شدیدا، چې الله پاک وویری انسانانو بأسا شدیدا د عذاب سخت نام،
لينذر بأسا شديدا مفعول اول ورته مقدر کا لينذر الكافرين بأسا شديدا دا بأسا شديدا بمفعول ثاني د دې لپاره الله دا قران نازل کړی دی چې او ویری کافرانو د څه نه ویری بأسا شديدا د عذاب سخت نه هغه سخت عذاب چې د آخرت عذاب دی یعنی چې د عذاب د آخرت نه ویری من لدنه دا د صادرن پورې تعلق لري او د بأسا شديدا د لپاره صفت ده بأسا شديدا صادرا من لدنه دا سي سخت عذاب چې د الله د طرف نه وي یعنی صادرا من عنده په دې کې نورم شدت راغی ويبشر المؤمنين دا عطف دې په ينذرا نو ينذرا خو علت د لپاره د انزلو نو دا به علت د لپاره د انزلای ويبشر المؤمنين وزير ورکی مؤمنانو ته مخکې لينذرا ذکر کړو او اوس يبشر ذکر کوي الته د لينذر د لپاره مفعول به در تمام مقدر کړو لينذر الكافرين او دلته يبشر المؤمنين دلته خو تقدیر ته ضرورت نشته ځکه دلته مفعول اول صراحتا ذکر کړی چې زیر ورکی الله پاک مؤمنانو ته د زیر ذکر ورسته وکړو زیر او لينذر هغه مخکې ذکر کړو وجه دا چې دا انذار دا مرتبه د تخلي عن الرذائل دا لينذر او دا تبشیر دا مرتبه د تحلی ده او تحلی ورسته د تخلی نه وایي کنه په دې تخلی او په تحلی خو سلام کې مزه کړي اول سړی لام بي پاکي جامع غوندي اول تخلی عن الرذائل کوي بیا تحلی بالفضائل ويبشر المؤمنين او چې زیر ورکی مؤمنانو ته هغه مؤمنان الذين يعملون الصالحات چې هغه نیک اعمال کوي صيغه د فعل مضارع ذکر کړه په دې کې تجدد او استمرار ته اشاره کوي زمون پشان نه چې چرته میاش کیو دوه رکعات نفل وکي على الاستمرار والتجدد نیک اعمال کوي ان لهم یعنی بان لهم دا یبشرو د پر تفسیر دی زیر ورته په دې ورته چې د دوی لپاره اجر حسنا اجر حسن دی چې هغه جنت دی ما کسی نه یعنی مقیمین حال دا چې دوی به اوسیدون کی فيه په دې اجر کې چې دا غي معنا جنت و ابدن د همیشه د پاره د دې جنت نه بوزینا وينذر الذين دا تخصیص بعد التعمیم ده وينذر الذين يعني العرب مخکې ينذر الكافرين مطلقا او دلته د عرب کفار مراد دي نو تخصیص بعد التعمیم ده وينذر الذين او د پاره د دې چې اووري هغه عربان کافران قالوا اتخذ الله ولدا چې هغه ویلو چې نیولې د الله پاک د ځان لپاره ولد یعنی ادنا شریک الله پاک د ځان لپاره پیدا کړی دی مالهم نشته د دوی لپاره به یعنی به اتخاذه تعالی ولدا هی زمیر اتخاذ الله ولدا تراجه دی نشته د دوی لپاره په اتخاذه تعالی ولدن باندې په دې دعوه باندې دوی چې کومه دعوه لګولې و چې الله د ځان لپاره ولد نیولې ده نو نشته د دوی لپاره په دې باندې من زائد ده او علم په معنا د دلیل ده نشته د دوی لپاره په دې څه دلیل او یا علم په خپل حقیقت پرې ده د دوی په دې باندې علم نشته ځکه دا کوم شی چې د دوی سره ده دا یقین نه ده بلکې جهل مرکب ده د واقع سره مطابق نه ده ولا لآبائهم او نشته د دوی لپاره د دوی د پلارانو د لپاره علم الذين هم قدوه لهؤلاء دوی خو په جواب کې تقلید د آباو پیش کړي چې موږ دا شرک ځکه کوو چې زموږ پلارانو دا شرک کړی دی نو دا تقلیدی مضمون دوی په دلیل کې پیش کړي نو الله پاک فرمایي چې د دوی د پلارانو د پاره څه دلیل نشته کبرت کلمتا یعنی عظمت مقالتهم هذه في الكفر کبرت کلمتا ډیر غټه دا وینا تخرج من افواههم دا تخرج صفت لپاره د کلمتن ده کبرت او کلمتن منصوب ده بنا بر تمیز ډیر لوی ده د جهت د وینانا دا سی وینا تخرج من افواههم چې د دوی د خلون روزي ان یقولون نو دوی الا کذبا مگر دروغ چې الله پاک ولد نیولې ده نو پدې کې د الله پاک پر دروغ وي فلعلك باخع نفسك فلعلك لعل د اشفاق د پاره ده مخکې ما درته تحقیق کړو دلته ورنه مراد تسلی ده
فلعلک کې دې شته باخع یعنی قاتل چې ته وژن کې شه د خپل نفس على آثارهم یعنی من بعدهم یعنی من بعد تولیهم عن الایمان فلعلک نو کې دې شي ویره د دې خبرې باخع نفسک یعنی قاتل نفسک چې ته وژن کې د خپل ځان على آثارهم یعنی من بعد تولیهم عن الایمان ورسته د دینه چې دوی د ایمان نه مخ واړي او د ایمان نه لري شي نو کې دې شي چې خپل ځان قتل کړي نو دلته استعاره ده استعاره تمثيليه مشبه حاله صلى الله عليه وسلم في شدة الوجد على اعراضهم د پیغمبر علیه السلام حالت چې ډیر زیات بخفه کېدو د دوی په دې اعراض عن الایمان د دوی په کفر ډیر خفه کېدو د پیغمبر علیه السلام حالت دا مشبه او د هغه چا هيئت مشبه به چې د معشوقي د فوات د وجه نزان وجني معشوقه تر نه فوت شي او د خودکشي کوي نو هيئت د پیغمبر علیه السلام د هغه هيئت د عاشق سره مشابه ده چې د معشوقي د فراق نزان د معشوقي د فراق د وجه نزان وجني نو دلته پیغمبر علیه السلام ته تسلی مقصد ده چې بس پتا باندې صرف بلاغ او تبلیغ ده ان لم يؤمنوا کچرته دوی ایمان رانوړي بهذا الحديث الجليل الشان پدغه اوچته خبر باندې چې هغه قران دی الفاظ د قران حدیث دي کنه دا د معتزله او د لپاره دلیل نه دی معتزله وایي قران حدیث دی وایي ځکه الله پاک ورته حدیث ویلی دی تاسو ورته جواب ورکړئ چې یو کلام لفظي دی هغه قدیم دی نه یو کلام نفسي دی هغه قدیم دی او بل کلام لفظي دی حادث دی نو دا د حدیث نه د کلام لفظي مراد دی کدوی ایمان رانوړي په دې کلام لفظي باندې اسفا یعنی من الحزن والغم لوجد افسوسنا دا مفعول له د لپاره د باقعون دی لوجد افسوسنا نو کېږي چې تزان مړ کې لوجد افسوسنا ان جعلنا تعليل لما في لعل من معنى الاشفاق فلعل کی معنا د ویری پرته وکنه نو د هغه ویری د لپاره د علت ذکر کړي ان جعلنا ما على الارض زینة لها الله پاک فرمای ما ګرځولې دي ما على الارض یو معنی دا ده جميع ما على الارض دویمه معنی درته به ذکر کوم ما ګرځولې ټول هغه چې په دې ځمکه کې دي زینة لها دا زینت ده د لپاره د ځمکه هر څه چې په دې ځمکه کې دي دا د ځمکه د لپاره زینت ده لانه ما من الشيء الا وفيه جهه انتفاع دا شی الله په دنیا کې نه دی پیدا کړي چې باغی کې نفع نه نو په هر شي کې نفع ده اوس دا تور لړمان چې دي دا په دې فراو نیمروز کې راټولې خلک او په ډالرو قیمتي ډالرو باندې خرڅي ماران راټولې لړمان راټولې خرڅي او په ډیرو پیسو یې خرڅي نو ګوره په دې مارانو لړمانو کې چې اضر الاشیاء دې څومره نفع وسره وته مخکې چاته پته نه او اوس پکې د کینسر او قسم بیماریانو علاجونه دي کبل لا فائدہ پکې هیڅ نه نو دلیل انی خود الله په وجود باندې ده کنه دا الله په وجود دلیل انی ده نو دا هر څه د ځمکې د پاره زینت ده یو معنا ما درته ذکر کړه جميع ما على الارض نو مارانی کلړمانی کلیوانی کزمریانی دا د ځمکې د پاره زینت ده ځکه په هر شي کې یو قسم نفع شته او دویم احتمال پکې دا ده چې د ما على الارض نه رجال مراد کا او علما مراد کا ما هغه سړي او هغه علما د دین علما مراد دي نو ما ګرځولې د هغه علما چې په دې ځمکه دي زینت الله دا د ځمکې د پاره زینت ده نو علما د ځمکې د پاره زینت ده حضرت علی رضی الله عنه فرمایي الدنيا بستان دنیا یو باغ ده وزینتها بالاشجار ذات الثمار د دې زینت د پونو میوهدار ونو باندې ده كعلم العلماء وعدل الامراء وجود الاغنياء وديانه المحترفين هغه میوهدار ونی علم د علماو ده عدل د امراو ده جود د اغنیاو د مالدارانو ده او دیانتداری د کاروباریانو ده نو دا د دې ځمکې د پاره زینت ده لنبلوهم د دې د پاره چې زه په دوی امتحان وکم ايهم احسن عملا لنبلوهم ايهم دا ايو استفهاميه مبتدا ده او احسن
عملا دا ورته خبر ده دا ټوله جمله مفعول به د پاره د مفعول ثانی د پاره د نبلو ده چې امتحان په دوی وکم ايهم احسن عملا چې کم یو خپل ده عملا ازرو عمل چې د کم یو عمل خپل ده په خبره پوه شو ان شاء الله ايهم دا استفهام مبتدا کړه او احسنو می درته خبر کړه دام جایز ده چې ایو موصوله کې په معنا د الذی لنبلوهم چې ز په دوی باندې امتحان وکم ايهم یعنی الذی هو احسن عملا فاغه چا باندې چې هغه خپل ده د جهته د عملنا نو ايهم احسن عملا ايو په معنا د الذي احسن عملا دا به د هم نه بدل واقع کی لنبلوهم یعنی لنبلو الذي احسن عملا پدې الذي احسن عملا باندې زه امتحان وکم دا چا عمل چې خله ده په د باندې امتحان وکم نو ايو موصوله ده احسن عملا ورته سله ده موصول سره د خپل سلینه د هم نه بدل ده یعنی په نیک سړي باندې الله وې زه په دې دنیا کې امتحان وکم ايهم احسن عملا حسن العمل څه ته وایي الزهد في زينة الدنيا وعدم الاغترار بها احسن عملا دا مطلب خپل عمل دا ده چې د دنیا نه بے رغبت پاتې شي او د دنیا په زینت باندې دوکنش او دا دنیا په داسې ځای کې مصرف کی چې الته مصرفول مناسبي او دا د معرفت د خالق د پاره ذریعہ کی د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه تاسو شو د الاحسن عملا په باره کې چې دا څوک دی نو عبد الله ابن عمر ورته فرمایل احسنکم عقلا واورع من محارم الله واسرع في طاعته سبحانه احسن عملا هغه څوک دی احسنکم عقلا چې د ټولو نه زیات عقل مندي واورع من محارم الله او د الله د محارمونو د ټولو نه زیات خزان ساتي واسرع في طاعته سبحانه او د الله په طاعت کې ډیره تیزی کوي وإنا لجاعلون او بشک مونږ چې یو لجاعلون یعنی مصيرون ګرځون کیو ما علیها هغه چې په دې ځمکه باندې دي صعيدا یعنی ترابا یو معنی د ترابا دویم د صعيدا معنی و مخدس مکی جرزا یعنی خراب میده لا نبات فيه چې یو معنی د میده بل معنی د لا نبات فيه داسې هوار چې غیا پکې نه نو عند تناهي عمر الدنيا چې کله عمر د دنیا ختم شي نو په دې ځمکه د مخ چې څه دي نو د صعيدا معنا د ترابن د بخوري کو جروزن میده یا جروزن معنا لا نبات فيه داسې خاوري چې بوټي بم پکې نه ام حسبت یعنی بل حسبت په معنا د ځوانان ته بلکې ایستادا ګمان ده ان اصحاب الكهف چې بشکا اصحاب الكهف ام حسبت ام منقطعه ده مقدره ببل مؤول بالبل ده ام په معنا د بل دا د پاره د انتقال ده من کلام الى کلام اخر د ابطال د پاره نه راځي بلکې د انتقال د پاره راځي او حمزه د استفهام دلته مقدره ده بل احسبت یعنی بل اظننت بلکې ایستا دا ګمان ده ان اصحاب الكهف چې بشک اصحاب الكهف كهف النقب المتسع في الجبل هغه سوري پراخه سوري ته وای په غره کې یعنی غار پښتو کې موږ ورته غار وایو خو چې پراخه او چې پراخه نه یغه ته پښتو کې موږ غار وای په عربی کې هغه ته غار وای موږ پښتو کې دواړو ته غار وایو چې پراخه یغه تم غار وایو چې تنګ یغه تم غار وایو که فرق پکې شته چې پراخه مورچي په دې غره کې نو هغه ته موږ غار وایو کنه او چې تنګ یغه تم غار وایو او په عربی کې چې پراخه یغه ته کهف وای او چې تنگ سوریه وین هغه ته غار وای ان اصحاب الكهف بلکې آیت دا ګمان کوي چې اصحاب الكهف د دې غار والا چې والرقیم او اصحاب الرقیم او د رقیم والا دا د رقیم والا څوک و بعض علما فرمایي چې رقیم اسم کلبهم دا د دوی د سپینوم ده د اصحاب الكهف د سپینوم رقیم ان اصحاب الكهف والرقیم دویم
بعض علما فرمایي دا اول روایت د حضرت انس رضی الله عنه چې رقیم د دوی د سپینوم ده. دویمه توجیه پکې دا ده چې رقیم لوح من الحجاره، دا یو تخته د تیګو وه. دوی پکې قصه د اصحاب الکهف لیکلې وه، لکه په قبر باندې چې شناخته نو دا یوه شناخته وه. دریم بعضې علما فرمایي چې دا یوه شناخته وه. په دې دویم احتمال کې دا وه چې دا قصه یې پکې لیکلې وه. په دریم احتمال کې دا چې شناخته وه، قصه پکې نه وه، د دوی نومونه پکې وه. او دریم احتمال دا دی، بعضې مفسرین فرمایي چې رقیم لوح من ذهب، دا د سرو زرو تخته وه. هغه د سرو زرو تخته چې وروسته هغه د ماشومانو ذکر کېږي چې خضر علیه السلام او موسی علیه السلام په سفر کې روان وو، او هغه د ماشومانو د سرو زرو تخته وه. هغه دیوال چپه کېدو ته نږدې و، فاقامه، دیوال یې وغورځولو. وکانه تحته کنز لهما، هغه تحته کنز لهما چې د سرو زرو تخته ده. نو بعضې علما فرمایي چې د رقیم نه هغه د سرو زرو تخته ده، هغه ماشومانو مراده ده. د عبدالله ابن عباس په یو روایت کې داسې راځي انه کتاب کان عندهم، دا یو آسماني کتاب چې د دوی سره وو، او په دې کې شریعت لیکلی و. یو کتاب د دوی د دین کتاب، او د عیسی علیه السلام د دین مسائل پکې لیکلی شوي. نو بیا رقیم د فعیل وزن دی په معنا د مفعول، یعنی مرقوم. داسې یو څه کاغذونه ورسره و چې د دین مسائل پکې لیکلی شوي، د دوی د دین کتاب و. او بعض علما فرمایي چې وادن دون فلسطین قریب من ایلا، دا رقیم چې دی دا د یو کلی نوم دی، ایلې ته نږدې یو ځای دی، د دې کلی نوم دی. دا کهف په دې کلی کې و. نو دا د رقمة الوادی نه دی، یعنی جانب الوادی. او بعض علما وایي اسم القرية التي خرجوا منها، دا د هغې قریې دپاره نوم دی چې د کومې قریې نه دوی وتلي وو. او یو بل تفسیر هم پکې شته چې رقیم هغه 3 کسه چې په هغې غار کې راګیر شو د باران. هغه مشهوره واقعه ده چې 3 کسه په لاره روانو، باران شروع شو، دوی په یو غار کې ننوتل، او بیا یو غټ غټ راغلو، د دوی د غار خوله یې بنده کړه. بیا دې 3 واړو خپل اعمال الله ته وسیله کړه، الله د دې غار نه خلاص کړه. هغه به تاسو اورېدلي که نه؟ نو بعضې علما فرمایي چې اصحاب الکهف دي، او رقیم هغه 3 کسه دي چې په غار کې رابند وو. اکثر مفسرین فرمایي چې دا رقیم دا عطف التفسیر دی دپاره د اصحاب الکهف، ان اصحاب الکهف والرقیم، بلکې آیت دا ګمان کوي چې اصحاب الکهف او اصحاب الرقیم ته دا ګمان کوي چې کانو من آیاتنا عجبا. کانو عجبا، کانو فعل او دا ضمیر اسم د کانو، دا افعال ناقصونه دی. عجبا خبر د پاره د کانو دی. عجبا کی تقدیر ولګو ذات عجبن، ځکه عجبا مصدر دی او حمل د مصدر ناجایزی په ذات. نو ذات عجبن یا حمل مبالغتن کا لکه زید عدل، او دا من آیاتنا دا عجبا حال کا، نو تقدیر د عبارت بدای. آیت دا ګمان کوي چې دوی دی عجبا، دا عجیب دی، حال دا چې زمونږ د آیاتو نه دي. نو زمونږ په آیاتو کې تا ته دا عجیبه ښکاري، استفهام انکاری دی، یعنی د دې نه غټ غټ عجایب نورم شته. دا خو زما په عجایبو کې ډېر واړه عجایب وو، د دې نه غټ غټ عجایب نورم شته. اذ اول فتیتو دا معمول دی دپاره د عجبا، او یا اذکر اذ اول فتیتو. الله پاک فرمایي یاد که هغه وخت اول فتیتو چې پناه ونیوله ځوانانو، یو څه ځوانانو. قرطبي د دوی نومونه داسې ذکر کړي: مکسلمینا صاحب الکلب، او دویم محیمیلینا، او دریم یملیخا، څلورم مرتوس، او پنځم کشوتوس، او شپږم دینموس، اوم بطنوس، او اتم بیرونوس. نو دغه یو څه کسه قرطبي د دوی نومونه داسې ذکر کړي: اذ اول فتیة الى الکهف
اول فتیه دلته وزه د ظاهر په زیاده مزمر ده د پاره د تحقیق د دې خبرې چې په دې زمانہ کې دوی ځوانانو نو د ځوانۍ په مرتبه کې چې کله دوی پناه ونیوله ال الکهف دی غار ته د ویری د بادشاه نه د روم په خار کې بادشاو دا غوی د عبادت نه دوی وتښتېد فقالوا ربنا ندوی ویل چې یا ربنا آتنا من لدنک راکم من لدنک یعنی من عندک د خپل جانب نه دی رحمتا د رحمت معنا د مغفرت یا د رحمت معنا د رزق یا د رحمت معنا د امن وهيئ لنا یعنی یسر لنا یا الله پاک تیار کا آسان کمتا من امرنا زمود د امرنا چې هغه المهاجره من الكفار ده د کافر د وجنه د خپل وطن پر خودل دي نو موږ ته آسان کا د امر د هجرت زمون رشدن هدایت یعنی موږ ته سم لار وخیام فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا فعل وفاعل ده مفعول به ورته مقدر ده اصل کې دا څه ده فضربنا حجابا يمنع السماع دوی چې کله دی غار تنه وتل نو ما اوهله پردا چې مانع و د اوریدونه على آذانهم د دوی په غوګونو باندې الضرب على الاذان کنایه عن الانامه د پردی وهل په غوګونو دا کنایه د ود کولو نه ده یعنی انمناهم انامه ثقيله پدراند خوب می ودکړ فی الکهف په دی غار کې دا ظرف ته د پاره د ضربنا او ظرف زمان دی دا فی الکهف ظرف مکان دی او سینین دا ورته ظرف زمان دی فضربنا نموه لپرده د دوی په غوګونو یعنی انمناهم انامه ثقيله پدراند خوب می ودکړ په دی غار کې سینین عددا کلونا عدد ورته ظرف زمان دی ودم کړ سینین کلونا عددا یعنی ذوات عدد دا سی کلونه چې د شمیر والاو ذوات عدد او یا عددا په معنا د معدوده دا سی کلونه چې شمیرل شي او یا تعد عددا چې شمیرل کېدل دا عددا کله د تکثیر د پاره ځکه قلیل لا يحتاج الى العد شمیرلو ته ضرورت نه لري او کله د عددا معنا تقلیلی په مقابله د ما لا يحصى کې دلته د تکثیر د پاره ده نو ډیر زیات کلونه عددن کله معنا تقلیلی خودلته معنا د تکثیر یعنی دومره زیاتو چې د شمیر نه وتلی وو ثم بعثناهم یعنی ثم ايقظناهم بیا می دوی وکړو لنعلم یعنی لنظهر د دې لپاره چې موږ ظاهر کو اي الحزبين چې کوم د دوو ډلو نه احصوا یعنی ضبطا لما لبسوا امدا لما لبسوا کی ما مصدریه ده او جاری مجرور حال مقدم ده د دې وروسته امدن احصوا امدن کائنه للبسهم چې کوم یو د دوو ډلو نه احصوا شمیرل ده یعنی یاد کړي ده ضبط کړي ده امدن د مفعول د پر د احصوا ده یعنی مدتن د امدن معنا د مدتن چا شمیرل ده مدة او چا د کړي د مدة کائنه للبسهم چې دا مدة کائنه ده د دوی د وخت د تیرولو د پاره نو په دې دوه ډلو کې چا خزده کړي دا دوه ډلې داوي یو ډله داو چې هغه ویلو چې لبسنا یوما او بعض یوم یو ډله داو چې مونږ یو ورځ په دې غار کې ودو دویمه ډله داو چې هغه ویلو چې ربکم اعلم بما لبستم رب ته زموږ د وخت تیرولو ټیم معلوم دی چې موږ څومره وخت دلته تیر کړی زموږ رب ته معلوم دی نو دا دوه ډلې وي نو چې په دې دوه ډلو کې کومه احصوا وا یعنی کما اثبت وا چې چا خزده کړیو امدن یعنی مدتن نټال ما لبسو یعنی کائنه للبسهم چې دا نټه کائنه و د دوی د درنګ تیرولو د پاره او یا دا دوه ډلې چې وی الفتيه واصحاب المدینه یو خپل د اصحاب الغار او یو د خاری ولا خلقو اصحاب الغار خو ویل چې یو ورځ یعنی مورز پکې ودو او د مدینه او د خار والا ویل چې تاسو ډیر وخت دلته داخله کو دی ډیر وخت هم دلته تیر کړي نو د دې حزبین نه مراد الفتيه واصحاب المدینه او د عبد الله ابن عباس پر روایت کې دا شی راځي چې الفدیه یو فدیه یو خدا ځوانانو او بل بادشاہانو
والملوک واحدا بعد واحد، دا بادشاہان چې یو د بل پسې راتله. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الله پاک فرمایي زتا ته نحن نقص. په دې خو پوه شو امدن په معنا خو پوه شو. امدن څه معنا؟ یعنی مدتن. د امد او د زمان په مابین کې فرق دا دی چې د مودې ته په اعتبار د غایې امد وای او په اعتبار د مبدی ورته زمانه وای. نه زمانه عامه ده فی المبدأ والغایه، او په اعتبار د غایې ورته امد وای یعنی مدة. نحن نقص عليك نبأهم، الله پاک فرمای مو بیانو تاسو ته واقعات دوی بالحق. دا د نقص د لپاره مفعول مطلق دی. نقص قصصا متلبسا بالحق، مونږ درته بیانو داسې بیانول چې هغه بیانول متلبس د حق سره دي. نو اکثر قصو کې دروغ وي او دا به متلبسه د حق سره په دې قصه کې بدروغ نه او یا دا بالحق حال د ضمیر د نقصونه مونږ بیانو حال دا چې مو متلبس د حق سره یو، یا د نبأ حال کا دا نبأ متلبس د حق سره ده. یی صفت لپاره د نبأ کا دا سه نبأ چې حق نبأ ده. انهم فتيه امنوا بربهم، بشک دا یو څه ځوانانو چې ایمان راوړل په خپل رب باندې. وزدناهم هدى، او ما زیات کړو دوی ته هدایت. نو ایمان راوړل او ما ورته هدایت زیات کړو بالتثبیت علی الهدى، چې په دې هدایت می ثابت قدمی کړی. وربطنا تړلو مونږه علی قلوبهم، پزړونو د دوی څه شمه تړلو، د دوی د زړه پورې می تړلو. الصبر والقوه، صبر او قوت. ربطنا الصبر والقوه على قلوبهم، تړلې مې صبر او طاقت د دوی د زړونو پورې. نو د دوی د زړونو پورې صبر او طاقت تړلې شوی. اذ قاموا، دا متعلق تر ربطنا پورې ده. په کوم وخت کې می تړلې؟ اذ قاموا، په هغه وخت کې چې دوی پاتېدل. د قاموا معنا د عزم على التوجه الى الله. اذ قاموا یعنی عزموا على التوجه على الله، چې کله دوی عزم د هجرت وکړو. فقالوا دوی ویل چې ربنا رب السماوات والارض، رب زمون چې دی رب د علویات او د سفلویات دی. لن ندعو من دونه الها، لن ندعو هیڅ کله به موږ راونه بلو من دونه الها ما سوا د الله نه نور الهم. لن دا لن ذکر کړو ځکه نفي په لن د ابلغ ده. حتی چې بعض علما فرمایي چې نفي دا لن چې دا یفید استغراق الزمان. بعض علما لن د تاکید د پاره وي، بعض د تابید د پاره وي. نو لن ندعو هیڅ کله به موږ راونه بلو من دونه ما سوا د الله نه اله نور خدایانو. لقد قلنا، دا جواب د پاره د قسم مقدره ده. والله لقد قلنا اذن، فالله می دي قسمی مونږ به ویلی وی خامخا په تحقیق سره. اذن دا اذن حرف جواب، دا حرف جواب ده تدل على شرط مقدر، په شرط مقدر دلالت کوي. اصل کې دا څه ده؟ لو دعونا وعبدنا من دونه الها، قسم دې چې کچرته موږ وبلو عبادت کو ما سوا د الله نه د نور خدایانو، نو موږ به ویلی وی اذن په دغه وخت کې شتتن. دا شتتن منصوب ده بنابر مفعول مطلق، یعنی قولا شتتن. شتت معنا البعید المفرط عن الحق، البعید المفرط عن الحق، ډیر لري د حق نه. نو موږ به ویلی وی په دغه وخت کې داسې وینا چې هغه د حق نه به ډیره زیاته لري وي. هؤلاء قومنا، هؤلاء دا معطوف او قومنا ورته عطف بیان. دا زمون قوم دی په نسب کې. اتخذوا دا ورته خبر ده. هؤلاء قومنا دا معطوف علیه مبتدا، اتخذوا دا ورته خبر. دوی نیولې ده من دونه ما سوا د الله نام، یعنی ټیټ د الله نه. الله منی په د الله نه په ټیټه مرتبه کې منی. الہه نور خدایانو، دوی نور خدایان په خدای سره نیولې د الله نه په ټیټه مرتبه کې. فآلهة خدایانم لولا یأتون علیهم بسلطان بین. اوس دوی دو جملې ګوره ذکر کړې. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا، باقي کې توحید د ربوبیت ته اشاره ده.
هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة پدې کې توحید د الوهیت ته اشاره ده یعنی چې دا زمون قوم نه توحید د ربوبیت مني او نه توحید د الوهیت مني لولا يأتون عليهم یعنی على الوهیتهم لولا په معنا د هلا ولن راوړي دوی عليهم یعنی على الوهیتهم په الوهیت د دې بوتانو باندې بسلطان بین په دلیل واضح باندې لولا په معنا د هلا يأتون انکار دا استفهام د انکار او د تعجیز د پاره ده یعنی تخدید ده خو تخدید په طریقې د انکار او د تعجیز ده لولا په معنا د هلا خو د تخدید د پاره راځي د تیزول د پاره خدا تیزول په طریقې د انکار او د تعجیز دي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک د ډیر ظالم دا غچانه چې جوړ کی په الله باندې دروغم واذ اعتزلتموهم هذه المقوله كانت فيما بينهم دوی په خپل مابین کې مشوره شروع کړه چې واذ اعتزلتموهم او چې کله پڅنګ شوي تاسو د دې کافرانو نام د دوی نم هجرت وکړو چې کله د دوی نه پڅنګ شو وما يعبدون ما موصوله ده او د هغه بوتانو نه يعبدون چې دوی عبادت کوي نو ما موصوله ده یا ما مصدریه ده نو په جانب د مستثنا کې به بیا مضاف مقدر کوي واذ اعتزلتموهم چې کله تاسو د پڅنګ شوي د دې کافرانو مشرکانو نه وما يعبدون یعنی واعتزلتم عبادتهم الا الله یعنی الا عبادت الله او تاسو پڅنګ شوي د دوی د عبادت نه الا الله یعنی الا عبادت الله سوا د عبادت الله نه د الله د عبادت نه بنئ پڅنګ شوي او د دوی د دې بوتانو د عبادت نه به پڅنګ شي نو کچر تمام مصدریه کینو الا الله نو رسته بدل ته حذف د مضاف کوي الا عبادت الله او کما موصوله شي بیا تقدیر ته ضرورت نشته چې کله تاسو پڅنګ شوي د مشرکانو نام هم معطوف علیه وما يعبدون او د هغه بوتانو نه چې دوی عبادت کوي د هغه معبودانو نه چې دوی عبادت کوي دوی خو د الله عبادت هم کولو نو الا الله الله ترنه مستثنا کو چې د هغه نه پڅنګ کیږي ما فقولوا بیا پناونی سي الى الكهف دي غارتم ينشر لكم يعني يبسط لكم فراخب کی الله پاک استاسو د پار رب استاسو من رحمته د خپل رحمتنا ويهيئ يعني يسهل اسانب کی تاسو تم من امركم د امرنا مراد الفرار بالدين ده الفرار بالدين والهجره او دا من امركم د يهيئ پورې تعلق لري اسانب کی تاسو ته من امركم د هجرت تاسو نه مرفقا اسباب د گزاري مرفقا اسباب د گزاري یعنی اسباب د کور او د رزق دا بدرته الله برابر کی نو مرفقا مفعول د پر د يهيئ ده او مفعول د ينشر د محذوف ده ينشر لكم ربكم الخير من رحمته يبسط لكم ربكم من رحمته الخير ويهيئ مرفقا او تاسو ته برابر تیار بکی الله پاک درته مرفقا اسباب د گزاري چې تاسو وخت ور باندې تیر واستدل بالايه على حسن الهجره لسلامه الدين دا آیات کریمه د دې لپاره دلیل دی چې په کوم ځای کې تاسو دین ته نه پریدي دا غیزنه هجرت واجب دی هجرت مستحسن دی پکار دی دا غیزنه هجرت وقبح المقام في دار الكفر او دا آیات په دې خبره باندې دلالت کوي چې د کافرانو په منځ کې اوسېدل دا قبیح دي وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين الله پاک فرمایي ته وګوري دا نمر دلته مراد اخبار بوقوع الرؤيت نه ده بلکې تقدیر ده ترى الشمس یعنی لورا مطلب دا دی چې لورا ایته لترى الشمس کته چرته ورغلې وې نو تا به د نمر لیدلې وې دا مطلب نه چې اوسې ته ګوري نو چې تی ګوري والله پاک ستاسو د قتلونو جمله خبريه ذکر کړي ځکه پیغمبر علی السلام نو کتلی چې الله پاک د پیغمبر علی السلام د قتلونو اخبار ورکړي په مطلب پوه شو پیغمبر علی السلام لیدلی نو یعنی لو رایته کچرته ته وګوري نو بیا به تر شمس ته وګوري دان مرم اذا طلعت چکلا وخیجی تزاورو یعنی تمیل تزاورو په اصل کې تزاورو ده یو تا په کې تخفیفا حذف کړو تمیلو دا کګیږي عن کهفهم د دوی د غار نام عن کهفهم اضافت د دې غار دوی ته لوجه د ادنا ملابست نه ده چې دوی ورته پناه ورولې نو د دوی غار نو
یعنی د دوی مملوک نه و. اضافت د مملوک مالک ته نه دی بلکې د ادنا ملابست ته وجه نه دی. دا کږیږي د دوی د غار نام ذات الیمینی ذات ظرف دی یعنی جهتا ذات یمین الکهف هغه طرف ته چې خي طرف د دې غار دی. نو نمر چې راوچت شي د دوی په خي طرف باندې کوک شي په دوی باندې نمر نه راځي. و اذا غربتهم او چې کله دا غروب کوي تقرضهم یعنی تعدل عنهم دا تینا کږیږي ذات الشمال یعنی جهتا ذات الشمال هغه جهت ته چې صاحب د شمال دی نو چپ طرف ته تینا کږیږي ځکه د دوی غار چې دی په مقابله د بنات النعش ستوري کې دی دې ته مخامخ دی. او والمشرق والمغرب القريبين الى محاذاته هغه مشرق او مغرب چې د بنات النعش ستوري په محاذات باندې کمزمه کوي نو مشرق او مغرب چې د دې محاذات ته نږدې وي هغه مشرق در رأس السرطان او مغرب در رأس السرطان دی. او چې کله مدار د شمس مدار در رأس السرطان شي نو دا مایل در رأس السرطان نه داسې له کوږ راخیږي جانب الایمن ته الی ما یلی المغرب. او چې کله غروب کوي نو بیا کږیږي جانب الایسر ته نو د دوی د رڼا په دې څنګ تیریږي. نو دا د دوی کرامت. و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال یعنی تعدل عنهم ذات الشمال وهم فی فجوه منهم وهم او دوی چې حال دا چې دوی چې فی فجوه په کلاو میدان کې منه د دې غار نام په دې غار کې چې کوم کلاو میدانی و نو په دې کې دوی پراته. ذالک من آیات الله دا د الله د آیاتونه ده او د دوی د کراماتونه د دوی کرامت او د الله آیاتو. نو کرامت د الله آیتی د کرامت نسبت چې الله ته وشي دا د الله قدرت پیغمبر ته چې وشي دا معجزه ولی ته چې وشي نو د کرامت. من يهد الله چاته چې الله هدایت موصله وکي فهو المهتدي نو هغه د سم لارې مونږ کې ومن يضلل او هغه څوک چې الله بلاری کی لکه دا بادشاہ دیتیانوس یضلل یعنی يخلق فيه الضلاله پچا کې چې الله خلق د ضلالت کی فلن تجد له نتو پیدا نه کې د لپاره ولیا ناصر مرشدا لا رخودن کې. نو دا اولیاء د الله پاک او د الله په فضل اعتماد دی علماء او تبرانی کی روایت ده د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې ما بعث الله نبيا الا وهو شاب الله نه دې لګلې یو پیغمبر مگر د ځواني په موسم کې لګلې ولا اوتی العلم عالم الا وهو شاب علم چې عالم ته ورکول شي نو د ځواني په ټیم کې ورکول شي. او بیا دا آیات کریمه تلاوت کو چې سمعنا فتى يذكرهم انهم فتيه امنوا بربهم نو دا ځوانان علماء وتحسبهم ايقاظا او تب ګمان کوي په دوی باندې ايقاظا جمع د يقظن د چې دوی به ویخي. پیغمبر علی السلام خو پیدا ګمان نه دی کړی نو دلته تقدیر دی یعنی لو رايتهم لحسبتهم ايقاظا کته چرته دوی وګوري نو دا ګمان به پیو کی چې دا ویخ دي نو دا ګمان به پیولې کوي چې دا ویخ دي لانفتاح عيونهم ذکر سترګې کولاو دي وعدم الاسترخاء او استرخاء د مفاصل نشته لکه د عام وضو په شان رګونه سس نه دي وکثرت تقلبهم او ډیر اوړي راوړي نو تب ګمان په کوي چې دا ویخ دي وهم رقود نو حال دا چې دوی ویدي دي ونقلبهم او زه اړوم راوړم دوی ذات الیمینی یعنی جهتا تلی ایمانهم هغه طرف ته چې د دوی کی طرف ته نږدې ده وذات الشمال او چپ طرف ته نو دوی اړوم کی طرف ته او چپ طرف ته کایلا تاکل الارض مما یلیها د دې لپاره چې زمکه د دوی د غوښه ونه خوري په یو ځای چې سړی پروتي نو پملای د غونه راشي. وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد او سپید دوی چې هواري کړي وي ذراعيه خپل مټي بالوسيد وسيد موضع الباب په دې درشي باندې دا کوم ځای کې چې دروازه لګېدلې وجدار چې دا پیرادار او پیرادار په دې ځای کې او دویم د دې وجه نه دا په دې درشي کې دنه فغار کې نه ځکه لأن الملائکه لا تدخل بيتا فيه كلب ملائکه هغه کمرې او هغه غار ته نه ورځي چې پاغي کې سپېوي نو د دې لپاره چې د ملائکو د ورتګ بندیزونه شي
نو دا سپی دننه په غار کې نه و بلکې د غار په درشل کې و بهر. د سپي ساتل چې دي زموږ په دین کې منع دي. نو دا سپی د اولیاء ولې ساتلی وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید. دا خو بزرګان څنګه سپی ساتي؟ ګوره 3 سپي ساتل جایز دي. زموږ په دین کې د نورو سپیو ساتل منع دي، خو د 3 سپیو ساتل پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې جایز دي. نو دا سپی د فصلونو د ساتلو دپاره یو یا د څارویو د ساتلو دپاره صحیح شوه، یا د څارویو د رمې د ساتلو دپاره او یا د فصل د ساتلو دپاره. او د فصل د ساتلو دپاره د سپي ساتل جایز دي، د رمې د ساتلو دپاره هم د سپي ساتل جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقتنى کلبا لیس بکلب صید او ماشیه، چا چې سپی وساتلو او دا سپی د ښکارم نو او د رمیم نو، نو فصل پکې ور قیاس دی. نقص کل یوم من عمله قیراتان، نو د عمل نه به هر ورځ 2 قیراته اجر کمیږي. نو اولیاء سپي نه ساتي، خو د ضرورت د وجې نه 3 قسمه سپي ساتل جایز دي، د ښکار، د فصل او د رمې. وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید لو اطلعت علیهم، کته چرته ور ظاهر شي په دوی، کته چرته دوی ته ور ښکاره شي، لولیت منهم فرارا، نو تبشا واړې، لولیت منهم د دوی د وجه نه بشا واړې، فرارا حال دا چې تب تختیم. فرارا دا مصدر دی د ولیت د پاره، لکه قعدت جلوسا مصدر من غیر لفظه. نو لولیت منهم فرارا، نو تبشا واړې د دوی نه فرارا یعنی تولیا، لولیت منهم تولیا، نو شاب ورته ورواړې شا اړول. یا لولیت منهم، لولیت دا ځان ته جمله ده، لولیت نو تبشا ورواړې، فرارا منهم یعنی فررت فرارا منهم، حال دا چې تختی به تیخته د دوی نه، او یا فرارا حال واقع شوی ده د ولیت د ضمیر نه. لولیت فرارا نو تبشا ورواړې، حال دا چې تختیدون کې به منهم د دوی نه، دا منهم د دې وروسته فرارا پورې تعلق لري. نو تب تختیدون کې د دوی نه، د دوی نه به تختی. ولا ملئت او تبخامخ ډکړې شي د دوی نه رعبا د جهت د ویرنم. د عبد الله ابن عباس په یو روایت کې راځي غزونا مع معاویه غزوه المضيق نحو الرومي، د رومیانو طرف ته موږ یو جنگ ته تلیو، فمررنا بالكهف الذي فيه اصحاب الكهف، نو په دې غار باندې تیر شو په کوم کې چې اصحاب الكهف الذي ذكر الله في القرآن، چې الله پاک په قرآن کې ذکر کړی دي. فقال معاویه، حضرت معاویه ویلي چې لو کشف لنا عن هؤلاء فنظرنا الیهم، چې کچرته موږ د اصحاب الكهف حال موږ ته منکشف شوی و موږ ورته کتلې. نو ابن عباس یې ورته وفرمایي چې لیس ذالک، نشي کتلې، قد منع الله من هو خیر منک، الله د دوی د کتلو نه منع کړی دی هغه څوک چې ستانه بهترو. او الله پاک پیغمبر علیه السلام ته ویلي دي چې لو اطلعت، کته چرته ور ښکاره شي نو لولیت. نو حضرت معاویه ورته وفرمایل چې لا انتهي حتى اعلم علمهم، زه خو نه منع کېږم تر څو مې چې علم پې نه راوسته. نو فبعث رجالا یو څه کسان ورولېږل، وقال اذهبوا فادخلوا الكهف، ورشئ دې غار ته ورننوځئ، وانظروا تاسو وګورئ چې څه حال دی. فلما دخلوه، وایي چې کله دوی دې غار ته ورننوته، بعث الله عليهم ريحا، الله یو تیز باد راوالوزولو، فاخرجتهم، نو دوی د دې غار نه واپس راویستل. نو فظن معاویه تغییر حالهم عما كانوا عليه، د حضرت معاویه اجتهادو چې دا د پیغمبر علیه السلام د زمانی پورې دغه کرامت د دوی مخصوصو، چې لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا، په دې کرامت کې دوام نو. نو هغه وختي کرامت د پیغمبر علیه السلام د زمانی پورې وو، او وروسته بیا خلک دا کتلی شي، نو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چا نه شو کتلی. د حضرت معاویه صاحب اجتهاد دا و. ولملئت منهم رعبا، او خامخا به ته ډک کړې شي د دوی نه د جهته د رعب نه. وکذالک یعنی کما انمناهم، لکه دوی مې چې څنګه وده کړه، بعثناهم دارنګه مې راویښ هم کړه. نو ګوره مشبه ایقاظ دی، کما انمناهم لکه چې څنګه مې وده کړه دا مشبه به، همداسې بعثناهم دا مې راژوندي کړه. نو دا راژوندي کول، دا راپاڅول، دا ایقاظ دا مشبه، او انامت دا مشبه به. وجه د شبهه څه ده؟ ویخیدل د ویده کېدلو سره الله مشابه کړه. کذالک یعنی کما انمناهم بعثناهم یعنی ایقظناهم. نو ایقاظ مشبه او انامت دا مشبه به. وجه د شبهه
کون کل منهما آیه داله علی قدرته الباهره دواړه د دوی کرامتونه و د کېدلم د خوارقو نه دي روي خېدلم د خوارقو نه دي دواړه د خوارقو نه خدای وجه د شوبې ده نو د دوی ډیر کرامتونه دي دا وی د کېدل ځان ته کرامتو روي خېدل ځان ته کرامتو ليتساءلوا بينهم د پاره د دې ليسأل بعضهم بعضا د پاره د دې چې یو د بل نه دوی ته پوښتنه قال دا استناف ده بعض علما وی د دې قال قائل مکسلمینا ده دا جمله مستعنفه ده بیان د تساؤل د دوی کوي دوی خپل مابین کې یو د بل نه څنګه تپوسونه کول نو الله فرمای قال قائل منهم ویلی ويون کې په دوی کې کم لبستم چې څومره وخت مو تیر کړی دی دلته نو قالو نور ورته ویل چې لبسنا یوما او بعض یوم مونږ وخت تیر کړی ورځ او چې مرته وکړه دوی سحر نه نوتی و دی غار ته نو چې مرته وکړه مازیګرو نو او بعض یوم نیم ورځ مونږ دلته ودو قال ربكم قالوا ربكم نو الته چې خپل هيئت ته وکړه چې ویختي غړتي نو کونه غړتي نو دوی ویل چې تاسو رب اعلم ډیر خبر ده بما لبستم فاغه تبانی چې تاسو دلته څومره وخت تیر کړی دی فبعثوا احدكم نولګي یو قسم بورقكم په دې خپل روپۍ باندې هاذه چې دغه دین الى المدینه دی خارتا تورتوس خارتا په هغه وخت کې چې دوی ترې نوتل د دې خار نوم افسوس او په دغه وخت کې د دې خار نوم تورتوس نو دې خار ته یو کس ولېږي فلینظر نو دې اولو ګوري ایها دا مبتدا ده استفهامیه ازکا دا ورته خبر ده او حذف د مضاف ده پکې ایها یعنی ایو اهلها چې کوم یو د اهل د دې خار نه ازکا دا صفا ده طعاما د جهته د طعام نام د چا خوراک صفا ده ځکه دوی به د بوتانو په نوم ذبح کوي او زیات مالونه د دوی بچو مقصود بو نو د چا مال ډیر صفا ده ازکا ده ډیر پاک ده فليأتكم برزق منه ناغد تاسو تراوړي پر رزق باندې منه یعنی من الازقا ضمیر ازقا تراجه ده نو د دې ازقا نه تاسو ته رزق راوړي نو علما فرمایي چې دوی پیسې واچول سره لکه طالبان چې په کمره کې سره پیسې اچي او په مخلوط پیسو باندې به خرچه کوي نو د مخلوط پیسو نه خرچه کول جایز دي اگر چې په خوراک کې به د دوی په مابین کې تفاوتي ولا بأس للأكول أن يزيد حصته من الدراهم کم طالب چې زیات خوراک کوي نو کاغه تفضلا داسې کوي چې زیاته خرچه اچي نو هغه به د تفضلی او که تفضل نه چي لکه مثلا پیسې سره چولې دی یو ډیره ګوډه خوري بلګه خوري نو پروا نه لري خو پیسې د دوړو سره مشترک دي لکه دوی مشترک پیسې واچول او یو کس ولېګلو فليأتكم برزق منه يعني من الأزقام وليتلطف يعني وليتكلف اللطف في المعاملات دغه په تکلف باندې نرمي کوي په دې معاملاتو کې وليتكلف اللطف في المعاملات ولا يشعرن يعني لا يخبرن خبر دي نشي پتا سبحانه هیڅ څوک انهم هم ضمیر بچا ته راځي کوي مخکې ما درته ايها کې حذف د مضاف کړو هغه مضاف محذوفه راځي کوي ښا ايها يعني اي اهلها هغه اهل ته د ضمیر راځي انهم دا اهل ان يظهروا عليكم کچرته غالب خبر شي پتا سو يرجموكم نتاسو برجم کی پکانو بمولی او يعيدوكم في ملتهم او یا بتاسو راو ګرځي في ملتهم خپل ملت کې یعنی خپل دین ته بم راو ګرځي نو يرجموكم پدې کې هلاکت د نفس ده او اخبص انواع القتل ده او يعيدوكم في ملتهم پدې کې هلاک د دین ده نیابم نفسونه هلاک شي یا بم دین هلاک شي سعید ابن جبیر سے فرمایي چې دا يعيدكم په دې دلالت کوي چې دا فتیان دا ځوانان چې مخکې د خپل قوم په دین باندې او مخکې کافرانو د وروسته مسلمانانو ځکه د يعيد کلمه ورته الله پاک مستعمله کړي او یا به دوی تاسو واپس کی فی ملتهم په خپل دین کې نو یا به مرجم کی په دې کې هلاکت د نفس ده او یا به مرتد کی په دې کې هلاکت د دین ده هلاکت د نفس مخکې ذکر کړو او هلاکت د دین وروسته ذکر کړو لأن الظاهر من حالهم هو الثبات على الدين ځکه ظاهر حال د دوی داو چې دوی به په خپل دین ثابت قدمي کیږي
دا یعیدوکم فی ملتهم د دوی د حال نه ډیره لري و نو د دې وجه نه وروسته ذکر کړه نو دا اول احتمال قریب او دا دویم احتمال بعید چې دوی دې دا غوی دین ته واپس شي مرتد دي ولن تفلحوا اذا ابدا او هیڅ کله به کامیاب نشئ تاسو په دغه وخت کې چې مرتد شوي ابدا هیڅ کله دا تاکید د پاره دلند کلند تابید د پاره شي وکذالک یعنی کما انمناهم وبعثناهم لکه دوی می چې ودکړو په طریقې د خارق العادت او رويخ میکړه په طریقې د خارق العادت دا دوه کرامتونه د دوی نه دا دریم کرامت هم ده د دې دوه کرامتونو په شان باندې اثرنا علیهم الله پاک فرمای اثرنا علیهم خبر میکړه په دوی باندې خلق می په دوی باندې خبر کړه دا د دوی یو کرامت وو ځکه په دې کې د دوی خیر وو اثرنا علیهم ليعلموا یعنی ليعلم الذين اطلعناهم د دې لپاره چې هغه خلق پوښي دا کوم خلق چې ما خبر کړی دي چې هغه پوښي ان وعد الله حق چې هغه په دې باندې پوښي ان وعد الله حق چې بشک وعده د الله حق ده ان وعد الله بالبعث وعد په معنا د موعود سره ده هغه موعود د الله چې بعث بعد الموت ده حق یعنی صادق دا رښتینی ده وان الساعه لا ريب فيها وقيامت چې ده لا ريب فيها په دې کې شک نشته خلق په کې شک کوي ولا ينبغي ان يرتاب فيها فکر نه چې شک دی په کې وکړي شي اذ يتنازعون دا ظرف د لپاره د اعصرنا معنا د اطلعنا الناس عليهم خلق می په خبر کړ په کوم وخت می خلق خبر کړ اذ يتنازعون بينهم فاغه وخت چې دوی تنازع کوله په خپل مابین کې امرهم فبارد امر خپل کې دا کوم خلق چې خبر شو دوی تنازع کوله په خپل مابین کې فبارد امر د دوی کې امرهم فبارد امر د اصحاب الكهف کې خپل مابین کې تنازع داسې کوله فقالوا ابنوا عليهم بنيانا چاویل چې په دوی باندې جوړه کوي یو عجایب ګر یو ابدی په جوړه کې دا به یو عجایب ګری ربهم اعلم بهم د دوی رب په دوی خبر ده قال الذين غلبوا على امرهم ویل هغه خلکو چې غالب و د دوی په امر په دغه وخت کې بادشاہي د مسلمانانو و لنتخذن عليهم مسجدا چې خامخا بونی سمزه خامخا په دوی باندې مسجد یعنی د دوی په څنګ کې به مسجد جوړ کړم دلته مظهری او معرفت القرآن لیکلی دي چې د اولیاء په څنګ کې د زیارت په څنګ کې د مقبري په څنګ کې د مسجد جوړول جایز دي او روح المانی دلته بیا سخرت پکړه ده چې د دې جوړول ناجایز دي په دې ځکه روح المانی چې د ابن تیمیه رحمه الله نه متاثر ده د مظهری او د معرف القرآن قول چې د تحقیقی قول ده قبر ته سجده ناجایز ده چې قبر د مخ کې وي او چې قبر یو سیټ ته وي او د قبر په څنګ کې د مسجد جوړ کړي نو دا جوړول جایز دي معرف القرآن او مظهری د دې آیات نه استدلال کړی دی لنتخذن علیهم مسجدا زب جوړ کوم د دوی څنګه ته مسجد د دوی د پاسه مسجد یا څنګه ته مسجد سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم خامخ بدوی وی چې دا درې کسو څلورم سپیو ويقولون بعضی وی خمسه سادسهم كلبهم دوی شپږو پنځو شپږم سپیو رجما بالغیب تلفظا بالغیب حال دا چې دا مشتل د غیب دی مشتل دی په غیب ويقولون رجما بالغیب رجما منصوب دی بنا بر حالیت د اغه ضمیر نه چې په فعلینو کې ده یعنی راجمین بالغیب حال دا چې دوی وشتون کې دی په غیب یا رجما مفعول مطلق ده ځکه قول او رجم یو شی ده ويقولون قولا بالغیب د غیب خبرې کوي او یا مفعول له ده یعنی یقولون ذلك لرمهم بالغیب دوی دا خبره ځکه کوي چې دوی وشتل په غیب باندې کوي رجما بالغیب یعنی رمیا بالخبر الغائب وشتل کوي په خبر غائب یعنی غائب خبرې کوي اتيانا بالخبر الغائب ظنا بالخبر الغائب استعير الرمي بالحجاره التي لا تصيب غرضا للمتكلم من غير علم استعاره تمثيليه ده یو سړی ده یو نه خولي او وشته نش نو د هيئت مشبہ به او بلا علم چې څو خبرې کوي د هيئت ور سره مشبہ نو د استعاره تمثيليه ده ويقولون سبعه او بعض بوي سبعه چې دوی ودي وسامنهم كلبهم
او اتم د دوی سپیدم 7 وثامنهم كلبهم ورمخ کی 3 موصوفه رابعهم كلبهم دی صفت 5 موصوفه سادسهم كلبهم دی صفت دلته 7 د موصوفه وثامنهم كلبهم دی صفت او کته و چې دلته خود موصوف او د صفت په مابین کې واو راغلو نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې کله کله تاکید د لسوق صفت بالموصوف نو پاغیزه کې خلق واو په مابین د موصوف او د صفت کې راوړي په دې کې دی خبرې ته اشاره ای چې دا اتصاف د موصوف په دې صفت باندې امر ثابت مستقر دا امر ثابت مستقر ده یعنی دا خبره یقیني ده دا توصیف د موصوف په دې صفت یقیني ده نو د موصوف د صفت په مابین کې واو راوړل شي د پاره د تاکید د پاره د تاکید د لسوق صفت بالموصوف چې دا لسوق صفت بالموصوف یقیني ده یعنی دا صفت موصوف ته یقینا ثابت ده نو دلته لکه په بل ځکه الله پاک فرمایي وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم دارنګ عربان وای مررت بزيد وبيده سيف جاءني رجل ومعه اخر ندا دا وو په دې دلیل شو چې دا ثبوت د سامنهم د 7 ته یعنی لسوق د سامنهم د دې 7 پورې دا مؤکد امر ثابت او مستقر ده یعنی دا عدد یقیني ده هغه مخکې عددونه ظنی او غلط او رجما بالغیب او په دې عدد الله ردم نکړو او د موصوف او د صفت په مابین کې وو امراو نو دې تاکید ته اشاره کوي عبد الله ابن عباس یې فرمایي حين قطعت الواو انقطعت العده چې کله واو راغی نو شمیر منقطع شو قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل عبد الله ابن عباس یې فرمایي انا من ذلك القليل په دې قلیل کې زم داخلم چې دا وکسو اتم په کې سپیو قل ربي اعلم بعدتهم تورتوي چې زما رب خو عالم دې بعدتهم د دوی پشمیر باندې بحری محیط کې به په دې ترکیب ډیر رد کړي دي چې دا وو په مابین د موصوف د صفت کې راشي هغه فرمای ابو حیان چې لا تعطف الصفه اذا كان مفردين الا اذا تغير في المعنى واما في الجمل فبالطريق الاولى فاغه تحقیق چې به په وخت کې دی روزي قل ربي اعلم بعدتهم زما رب د دوی پشمیر خبر ده ما يعلمهم الا قليل ندی معلوم دوی تشمیر د دوی مگر لګو خلکو ته معلوم دی عبد الله ابن عباس فرمایي چې دا د اخیرنه عدد او زمين ذلك القليل فلا تمار فيهم نو په دوی کې تشک مکوا جګړه او بحث پکې د چا سره مکوا الا مرا ان ظاهرا مگر جګړه ظاهری دغه قصص چې تر دې پورې بیان شو دغه پکې وایا ولا تستفتي فيهم منهم احدا او په دې کې طلب د فتوی مکو د دوی په باره کې د هیڅ چا نام ولا تقولن لشيء يعني لاجل شيء تعزم عليه تموایا لوجد یوشنا چې عزم دی ورته کړی انی فاعل ذلك غدا چې زه کوون کې د دې کاریم سباتم فيما يستقبل من الزمان مطلقا د غدن مراد استقبالی زمانه د مطلقا د استقبالیات مبارک مو وایا چې زه دا کار کوم دا آیات کریمه په هغه وخت کې نازل شو چې کله قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د روح او د اصحاب الكهف او د ذوالقرنین مبارک تپوسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې غدا اخبركم سبات بدر ته خبر درکم ان شاء الله ونه ویلي نو بیا وحي پنځل سورزي زن شو پیغمبر علیه السلام ته ډیر تکلیف ورسېدو او قریش ورته د دروغ نسبتونه وکړو نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته تنبیه ورکړي چې کله دی ویلي چې سبات بزدا کار کوم نو ان شاء الله پکې وایي ولا تقولن لشيء مو وایي یوشیتا لام په مخاطب نه دی ور داخل چې شی دی مخاطب شي بلکې لام د اجلیت لپاره دی لاجل شيء تعزم عليه تمو وایي لوجد یوشینا چې تا ورته عزم کړي انی فاعل ذلك یعنی ذلك الشيء چې زکون کې د دې شیم غدن سمانه فيما يستقبل من الزمان دا مطلب نه چې سبات کوي ان شاء الله ورته وای قبل سبات کوي ان شاء الله بنوي بلکې ما يستقبل من الزمان مراد ده كل ما اتاك فهو سبا
الا ان يشاء الله یعنی الا بان يشاء الله دا ان مخ حرف جر مقدر ده دا استثناء متعلقه تر نه پورې ده او استثناء مفرغه ده په مستثنا کې به حرف جر مقدر کې او جاری مجرور په موضع د حال کې واقع کې نو دا شی بوي لا تقول ذلك اني فاعل ذلك غدا دا شی مو وای چې زدا کار کوم ثبات فی حال من الاحوال فیو حالت کې مو وایا الا حال ملابستك بمشیت الله مگر په داسې حالت کې وایا چې ته متلبس د الله د مشیت سره چې ته متلبس د چا سره شابه د الله د مشیت نو کته اعتراض وکي چې تلبس د الله د مشیت او د الله د اراده سره خو ممکن نه ده نو جواب دا دی چې د الله د مشیت سره تلبس دا د الله د ذکر سره تلبس دی چې دا د ان شاء الله د کلمې سره تلبس دی هغه حقيقي اراده سره خو تلبس نه راځي خو د دې کلمې سره خو تلبس راځي کنه د ان شاء الله د لفظ سره واذكر ربك امر بالتدارك دا امر دی په تدارک ان شاء الله در نهیر شو نو بیا واذكر ربك یعنی واذكر مشیت ربك نو بیا کا مشیت درب یعنی ان شاء الله وایا سواء حصر الفصل ام طوالا لگا فاصله کډیره فاصله خو چې خبره دی وکړو ان شاء الله در نهیر شو ان شاء الله وایا اذا نسيت یعنی ثم تذكرت چې کله در نهیر شو به ان شاء الله وایا چې د سړی نهیر شي بیا به څنګه وای چې هیر شي خو بیا خو نه شي ویل نو ځکه تقدیر ما درته ولګول اذا نسيت ثم ذكرته چې کله در نهیر شو بیا درته یاد نو چې درته یاد شي به ان شاء الله وای وقل عسى ان يهديني او توای چې قریب دم ان يهديني یعنی يوفقني چې ما ته توفیق را کی زما رب لاقرب من هذا یعنی لشيء اقرب واظهر چې ما ته هدایت کی توفیق را کی ما ته رب زما لاقرب یعنی لشيء اقرب صفت پر د موصوف مقدره ده د پر د یو شی چې اقرب او اظهری د چانه اقرب او اظهری من هذا یعنی من نبأ اصحاب الكهف د دې واقعي د اصحاب الكهف رشدن یعنی ارشادا للناس دا مفعول له ده د يهديني لپاره ان يهديني ما ته بولی توفیق د هدایت راکړي رشدن یعنی ارشادا للناس د دې لپاره چې خلق تلاري وخیمه یعنی د دې نه ما ته غټ غټ خوارق الله ظاهر ولبسوا في كهفهم احياء ورته مقدر کوي دوی وخت تیر کړو په خپل غار کې ژوندۍ 300 سنین 300 کاله شمسی 300 کاله شمسی وازدادوا 9 او 9 کاله پکې زیات کا قمری 9 کاله قمری پکې ور زیات نو 300 کاله شمسی او 9 کاله زیات قمری شمسی کلونه چې دا د قمری کلونو نور دی دا سنینا د 300 د پر تمیز ده او تاسو غفور کی وای تمیز از عدد برسی جهدان تمیز د عدد نه پدریو طریقو راځي زیسه تا ده د دریو نه تر لسو پوری هم جمعا د مجرور جمع مجرور راځي 3 رجال 4 رجال 5 رجال زیسه تا ده هم جمعا د مجرور زده تا صد هم فردن د منصوب زده ز صد برتر هم فردن د مجرور د سرونه چې برش مفرد مجرور راځي نو 300 سنتين فکارو سنتين او دلته سنین ویل شوی ده نو د محشری په جواب باندې کشاف ولا جواب کوي چې دا سنین عطف بیان ده تمیز نه ده نو یو جواب کشاف کړی دی چې دا عطف بیان دی تمیز نه ده دویم جواب ابن حاجب کړی دی چې دا سنین منصوب دی بنا بر بدلیت د 300 نو بدل دی تمیز نه ده او دریم جواب ورته دا دی چې دا صفت لپاره د 100 دی مجرور دی صفت لپاره د 100 دی تمیز نه ده بهر تقدیر تمیز نه ده پتا څو چې شری جمع وای د دې تمیز په بحث کې دلته د عصام حاشیه ده الته لیکلي دي چې کله تمیز جمع راځي د می او نه برکله تمیز جمع راځي لکه دلته چې جمع راغلی 300 سنین وازدادوا 9 دا 9 مفعول به د لپاره د ازداد دم او زیات کړ دوی ور باندې 9 کاله قمری ور باندې زیات کړ قل الله اعلم بما لبسوا الله فرمایي ته دوی ته وایا چې الله خبر ده بما لبسوا
فاغه مودې د وخت رولو زدوي له لام د پاره د اختصاص علمی دی خاص الله لره دی علم د غیب السماوات والارض غیب مصدر مبني للفاعل دی یعنی غایب السماوات والارض هغه د غایبات د اسمانونو د زمکو د دوی علم د الله پورې خاص دی لام د پاره د اختصاص علمی دی ابصر به واسمع دا داخل تحت القول قل اسمع به وابصر دا الله د طرف نه دا تعجب نه ده ابصر به دا صيغه د تعجب ده واسمع دم صيغه د تعجب ده نو دا متکلم تعجب نه کوي بلکې مخاطب ته امر کوي چې ته تعجب وکړه د قل لاندې داخل کا ابصر به انس خلیدون کې ده د هر موجود واسمع او څومره اوریدون کې ده د هر مسموع د تعجب معنا مې درته وکړه څخلیدون کې ده د هر موجود او څخه اوریدون کې ده د هر مسموع ابصر واسمع پدې کې درته ترکیب کوم ان شاء الله اعلان درته پکې کوم تاسو به پورا ور باندې کوش ګورئ ابصر به واسمع دا په اصل کې ابصر او اسمع ده ابصر او اسمع حمزه پکې د ضرورت لپاره ده د ابصر معنا د سوار ذا بصر او د اسمع معنا ده سوار ذا سمع صحیح شو خپل معنی دا ده ابصر به په اصل کې څه شی دی ابصر دا به په کې نشته په اصل کې او اسمع په اصل کې اسمع ده اسمع حمزه په کې د ضرورت لپاره ده معنی د سوار ذا بصر و سوار ذا سمع دا ضمیرین په سوار ذا بصر او سوار ذا سمع کې دا الله تراجه ده سوار ذا بصر الله ذل بصر شو او سوار ذا سمع الله پاک چې ده ذو سمع شو نو ضمیر پکې الله تراجه کنه په اصل کې ابصر او اسمع ده ثم حول الى صيغه الامر بیا دا د ماضی صيغه چې ابصر او اسمع ده په معنا د سوار ذا سمع او سوار ذا بصر سره دا د ماضی صيغه په امر بدل شو ابصر او اسمع ترنه جوړ شو وشو اسمع او ابصر کی ضمیر مستتر الله تراجو ښا هغه ضمیر مستترم بارز کړو هغه ضمیر د فاعلم بارز کړو ځکه صيغه د امر پدې کې دا ضمیر د غایب نشو مستتر کول هغه خو ضمیر د غایب او په صيغه د امر کې ضمیر د غایب نه راځي نو د دې ضمیر د غایب نم بارز جوړ کړو دا به کې چې کوم ضمیر دی کنه دا امغه ضمیر دی چې په اسمع او په ابصر کې مستتر دا غایب ضمیر نو دا اسمع او ابصر دا سوار ذا سمع او سوار ذا بصر معنی دا و دام بدل کړي په صيغه د امر او په صيغه د امر کې خو ضمیر د مخاطبي نو هغه ضمیر د غایب هم څکړو وسه کا بس ضمیر د غایب هم بارز کړو دا به کې چې کوم دی او حرف جر دا بای زائدم پکې راوړه نو فکان للضمیر محلان د دې ضمیر د پر اوس دوه محل دي خدي به کې که ظاهر دی با ته ګوري نه په محل د جر کې دی او کدی ته ګوري چې دا په حقیقت کې فاعل د ابصر او د اسمع دا غي د پر فاعل دا په محل د رفع کې دی نو په محل د جر کې ظاهرا دی او په محل د رفع کې حقیقتا دی حقیقت کې فاعل دی خو په صورت کې فضله ده صورت کې لدی وجنه د اسمعنا حذف شو نو الله پاک فرمای ابصر به څخه اوریدون کې ده الله پاک د هر موجودم واسلیدون کې ده هر موجودم واسمع او څخه اوریدون کې ده هر مسموع ما لهم نشته ده د اسمانونو د زمکو والا او د پارم من دونه ما سوا د الله نه من ولی کم دوستم ولا یشرک او نشریک وی الله پاک فی حکمه په فرمان او قضا خپل کې احدن هیڅوک الله پاک خپل فرمان او قضا کې څوک نه شریکي وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَلْوَلَا هغه چې وحی کړی شوی د تا ته من کتاب ربک د کتاب د رب ستانه نو دا په خلق الولا ولا مبدل لکلماته نشته ده بدلون کې د الله د کلماتو د پاره یعنی دا قران لولا او د هغه خلقو د پروا مساته چې وي تا تبانی اعتراض کوي چې ائت بقران غیر هذا او بدله بل قران را تراوړه یا درته بدل کا دا وی پروا مساته بلکې هم دا قران تلاوت کوه خلقو ته لا مبدل لکلماته نشته ده بدلون کې د الله د کلماتو د پاره
ولن تجد من دونه ملتحدا ولن تجد هیڅ کله به پیدا نکیم من دونه ما سوا د الله نام ملتحدا زید پنای یعنی ان لم تتبع القرآن وخالفته نو لن تجد من دونه ملتحدا پتا اتباع د قرآن او نکړو مخالفت د قرآن نه وکړو نو هیڅ کله به پیدا نه کی ما سوا د الله نه زید پنای واصبر بند او ټینګ بند او ټینګ تفسیرونو کې احبس وثبت راځي نو پښتو کې بند او ټینګ کا خپل نفس دی مع الذين مع مصاحبه الذين حذف د مضاف دی د مصاحبت او د مرګرتیا د هغه کسانو سره الذين کې تعریف عهدی دی بلال او عمار او صہیب او سلمان او عبد الله ابن مسعود دا غریب صحابت رینه مراد دي نو بند او ټینګ کا خپل نفس د هغه غریب صحابه سره يدعون ربهم چاغوی رب بلی خپل رب او عبادت د خپل رب کوي نو کفارو د قریش پیغمبر علی السلام ته ویلي چې لو ابعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك کداغه غریبان د ځان نو شړی مونږ بدر سره کینو فان ريح جبابهم تؤذينا د دوی د دې چپونو بوی مونږ ته تکلیف راکې دا غریبانان د دوی نه بویزي نو الله پیغمبر علی السلام ته فرمایي واصبر نفسك بند او ټینګه کا عربی کې لیکي احبس وثبت بند او ټینګ کا خپل نفس دی مع الذين یعنی مع مصاحبه الذين د مصاحبت د هغه خلق سره يدعون ربهم چې هغه رب خپل رب کومک وړي د خپل رب نو عبادت د خپل رب کوي بالغداة والعشي صبا او بیگم المراد انهم مواظبين على ذلك العمل مطلب دا چې دوی همیشه دا کار کوي همیشه د الله عبادت او دعاګانې کوي عربان وی لیس لفلان عمل بالغداة والعشي الا شتم الناس لانی سړي بل کار نشته سبا او بیگا خلکو ته کنځلي کوي یعنی علی الدوام خلکو ته کنځلي کوي نو دلته د غداة والعشي نه سبا او بیگا مراد ده او بعض علما وی نه د غداة والعشي نه څه مراد ده دوام یعنی علی الدوام دوی د الله ته دعاګانې او عبادتونه کوي او بعض علما فرمایي چې غدات نه د سحر مون مراد ده او د عشینه د مازیګر مون مراد ده چې د سحر او د مازیګر مون دوی کوي او بعض علما فرمایي چې ان الغداة هي الوقت التي ينتقل الانسان فيه من النوم الى اليقظه غدات هغه ټیم ته وي چې سړی پکې د خوب نه ویخي ته انتقاليږي نو دا انتقال دا مشابه ده د هغه انتقال من الموت الى الحياه نه او عشي هو الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة إلى الموت ندید الله ذکر کوي چې کله انتقال د مرګ نه ژوند تراشي او چې کله انتقال د ژوند نه مرګ تراشي یریدون وجهه دوی اراده لري په دې دعا باندې د الله د رضا ولا تعدو یعنی لا تنصرف ما اړو دي عینا کسترګي عنهم د دوی نه تريد دا حال واقع شوه د کاف د عینا کنه حال دا چې ته اراده لري زینت الحیات الدنیا د زینت د ژوند دنیوي ولا تطع فی تنحیه الفقراء او ته پیروي مکوه په شړلو د دې غریبانو کې من اغفلنا دا هغه چا چې مون غافل کړی دي غافل کړی د قلب حضور د عن ذکرنا زما د ذکرنا واتبع هواه او دغه د خپل خواهش تابع دي وکانه امره فرطا او د امر د په اتباع د هوا کې فرطن یعنی ضیاعا وهلاکن ضایع کېدل او هلاکت او یا فرطن یعنی تجاوزا وقل الحق دا الحق مبتدا دا او من ربكم دا ورته خبر ده دا هذا الذي اوحي الي مخکې د وحي ذکر وشو کنه واتل ما اوحي اليك ما د ما اوحي اليك بیان کړ وقل دوی ته وای چې الحق د ما اوحي اليك چې ده الحق الف لام عهد ده معهود پکې هغه ما اوحي ده چې مخکې ذکر شو الحق هغه حق چې تعبیر ترنه په ما اوحي باندې مخکې شوی ده من ربكم یعنی منزل من ربكم دا د رب د طرف نه نازل شوی دی فمن شاء فليؤمن دا چا چې اراده نو ایمان دی راوړي ومن شاء فليكفر امر د توبېخ د پاره دی ان اعتدنا للظالمين نارا بشکم تیر کړه ظالمانو ته دی ور احاط بهم راتاویږي په دوی باندې سورادقها پردې د دی ورم
سرادقها پردې د دیو پردې چې دا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا او کچرته فریاد وکي دوی لتن دینم نو یغاسو فریاد به واخستلی شي بما ان پوبو باندې کلمهله پشان د خیرو د تیلو خیره هغه پشان اوبوي یشوی الوجوهم ورتوی بمخنا بئس الشراب ډیر بد شراب دی ډیر بد اوبدي دم ځکه مقصود د اوبونه تسکین د حرارت دی او دا بنورم په بدن کې حرارت زیاتې وساءت مرتفقا او ډیر بد زیاده وساءت او ډیر بد دی داور مرتفقا یعنی متکئا زیاده تکی ډیر بد زیاده تکی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړي دي او نیک اعمال کړی دي ان لا نضيع بشک مونږ چې لا نضيع مونږ نه ضایع کوو اجر من احسن عملا ګوره ان حرف د حروف مشبه بالفعل الذين موصول امنوا فعل وفاعل معطوف عليه وعملوا الصالحات فعل وفاعل ومفعول به دا ور باندې عطف دا معطوف سره د معطوف عليه نه سله د موصول سره د خپل سله نه اسم د ان خبر را نه وي ان دا دویم ان حرف د حروف مشبه بالفعل ضمیر پکې مستتر دی غي اسم ضمیر پکې دی او لا نضيع دی ورته خبر دویم ان سره د اسم او سره د خپل خبر نه خبر د فرد اولنی ان نو ان لا نضيع بشک مونږ چې یو نه ضایع کوو اجر من احسن عملا اجر د هغه چا چې نیک عمل کړي منهم دلته مقدر کوي ځکه خبر چې جمله واقع شنو عائد پکې وي چې مبتدا ته راځي بشک ان لا نضيع منهم من نه ضایع کوو د الذين امنوا وعملوا الصالحات اجر من احسن عملا اجر د هغه چا چې خپل عمل کړي چې احسن وي د جهت د عمل نام نو په دې اوس یو اعتراض راځي چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا په دوه قسم شو یو هغه دي چې من احسن عملا دي او دویم هغه دي چې من لم يحسن العمل چې عمل خپل نه تاسو ورته جواب ورکړئ چې ان لا نضيع اجر من احسن عملا منهم دا منهم دلته مون مقدر کړو په دې مقدر منهم کې دا من بیانیه د تبعیضیه نه ده دا چې ویل شي چې دلته منهم د سره مقدر نه کې دا اسم ظاهر پکې رابط ده من احسن عملا دا بعینه الذين امنوا وعملوا الصالحات ده اولئک لهم جنات عدن دا خلق چې د دوی لپاره جنتونه د جنات عدن جنتونه د همیشوالی دي تجري من تحتها الانهار چروان به داخلان دی ویلي يحلون اغن دی بدوی فيها پر جنتونو کې من اساور من د ابتداء د پاره ده من اساور د ساعتونو من ذهب د دویم من د بیان د پاره ده صفت د پاره د اساور ده دا اساور د ساعتونو عبارت د سرو زرونه دي دا اول من ابتداء او دا دویم من د بیان نو ساعتونه به اغوندي 3 ساعته به ورسره واحد من الذهب وواحد من ورق وواحد من لؤلؤ یو ساعت به د سرو زرونه بل به د سپینو زرونه بل به د مرغلرونه ويلبسون ثيابا خضرا او اغوندي بدوی جامې شنی 3 جامې باغوندي ها ثيابا خضرا جامې شنی نو الله پاک فرمایي دوی به اغوندي په دې جنت کې جامې شنی داشنی جامې بولی اغوندي وجه دا چې شین رنگ چې د مذهبه للحزن دا غالبا د سړی غم ختمي ويلبسون ثيابا خضرا عربان وی ثلاثه مذهبه للحزن 3 شیان د سړی غم ختمي الماء والخضره والوجه الحسن یو رواني اوب بل شین رنگ او بل خپل مخ من سندس داشنی جامې به من سندس دا د نرم ورې خمونه یعنی مخ به لنری ورې خمونه و استبرق او استر به غټ ورې خمي لکه په بل آیات کې چې راځي بطوا انها من استبرق استرې به د ډبل ورې خمونه متکئین فیها علی الارائک حال دا چې دوی به تکیه لګولي په دې جنت کې په تختونو نعم الثواب څومره ښه بدل دی
وحسنت مرتفقا او څومره خپل د متکا ازیاده تکي وضرب لهم